بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ځوانون سپینږیري مسلون په ډېره درنه پښتنه مینه نن باندې نن د زوی ته راغلي دي هغې ټولې ته د زړه د تله سلام کوه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو نن ډېر درنه سپینږیري مخامخ لیدل شي په سټیج نوستي دا ټولو د دې کیسې اظهار دی یو دا شور بند کړه مو یو څه چې څه شی دی ما دغه ټیک ډېر درنه مشرون په سټیج نوستي زه بخښنه غواړم ډېرې ته د خبرې موقع نه شوم میلاو په چار وه چې ډېر ځه هم خبرې کړې وای خو غونډ ته امیر دولت ته په سټیج نوستي باندې ډېر سلام کوي بادشاهي خان مسعود راغلی دی سیلاب مسعود راغلی دی ډاکټر سید عالم دی رحیم ایډوکیټ عبدالرحیم ایډوکیټ افریدی نظیف لالا دی داسې نور ډېر ګڼ شمېر سپینږیري مشرون دي چې یمونه په نامینه کښې خطو شي اقبال لالا دی د سروکینه چې ډېر محنت یې په خپل تحصیل ښه وکړو پیرا یې غاده راولی دی رحمت شاه دی نور ډېر مشرون دي یمونه وایي نامینه خطو شي خوند یې راغلي دي سنه جالدو حمیدالله دی د ژوب ملګري دي سایه انور شیرانی دی چې په هر ځای شکلک وي لوړ وي دا غونډ سپینږیري مشرون ته ډېر سلام د ټولو ولس د طرفه خدای دی تل ابود لري خدای دی تل خوشحال لري ملګري او عادل نواز خټک ته هم ډېر سلام چې د پی ټي ایم د پوره د کارک نه اول سړی و چې جیل یې وخوړو خدای دی تل ابود لري که څه هم دا مجمع هر طرف ته د مظلوم ولس نه ډکه ده که ته کوم طرف ته مخ اړوې دلته به د دغې خاورې غمځپلې ښکارېږي دغې خاورې هغه من دي چې انتظارونه یې د اوښکو په شکل ښه پراته دي هغه خوندمن دي چې هېڅ اسره نه لري دلته دغه ځوانانو مشرانو ته راغلي دي دا بې اسرې قام دا بې وسه قام چې په دې نړۍ شي چا هم د دوی سره همدردي نه ولرله دا نن خپل راجمع شوی دی خپل یو ځای شوی دی نن په یو داسې موقع باندې چې دا 14 جنوري هغه ورځ ده چې روانور راپورته شو په کراچۍ شي 2-3 ځوانان پښتانه مخامخ ودرول ګولې یې پرې وچلولې د پښتنو منډې ارمانونه یې خاورې کړل د پښتنو پلارونو ارمانونه یې خاورې کړل هغه کښې یو نقیب الله مسعود و یو نظرجان و یو ورسره د باجوړ و دا 3 پښتانه د په منځکه باندې ډېر کړل خاورې کړل ملګرو دا د ده یو اول قدم نه و دا د کراچۍ په خاوره باندې تر ټولو لوی قاتل و د پښتنو دا تر ټولو لوی غل و دا تر ټولو لوی بتاخور و خو بیا پښتون قام راپورته شو ریاست په کتابونو کښې د ریاست په رجسټر شي روانور سم سړی و بیا پښتون ولس راپورته شو ثابته یې کړه چې دا قاتل دی دغې په مړي باندې پیسو اخیستې دي بیا پښتون ولس ولیدله چې دا د پښتنو قاتل سره ریاست ډېره مینه وکړه ډېره خپلوالي یې ورسره وکړه ډېره لویه ملګرتیا یې ورسره وکړه دا یې د سزا نه د بچ کولو کوششونه وکړل ای خلکو ای ولسه ای غمځپلې ولسه
تا باندې چې چا هم ظلم کړی دی دغه ریاست ورسره ملګري کړې ده دغه ریاست ورسره مینه لرلې ده هغه که د روانور په شکل شه دی هغه که د احسان الله احسان په شکل شه دی هغه که په کوم شکل شه دی دا یې نن ښه ژوند لري په دې خاوره چې چا د ښه ژوند چا دلته د دغې ولس خبره وکړه چا چې په دغې ولس زړه وخوږوو هغه خلک بیا دوی ورک کړل د وطن نه درنه ورکول درنه خاورې کول یې ستا مولانا میراج الدین یې وویستو په دې ټانک د ضلع ټانک په خاوره کښې د مولانا میراج الدین غوندې پاکې وینې تویې کړلې د ریاست تر اوسه پرې انصاف ملاو شو نه یې کور تا ته د روانور په شکل شي چې ټوله دنیا پې ګواه ده دا بیا هم انصاف نه درکوي ستا لوی لوی علما ستا لوی لوی وکیلان ستا لوی لوی ډاکټران دا یې ووژل ډېر په بدر دی یې ووژل آیا د یو سړي انصاف دې تاسو ته درکړه تاسو 1400 مشران یې ووژل د یو مشر قاتل یې درته ونیو کله هم نه همیشه دی په دې قاتلانو باندې رحم دل پاتې شو ای د ټانک ولسه ای د ټانک ولسه تا خو په دې ریاست څه دومره ځای دی چې د خپلو بجلو او د اوبو دپاره د احتجاج کړی و د هغې احتجاج په سر باندې ستا نه یوسف ایډوکیټ د دغې خاورې نه یوړ تا ته دومره حیثیت درکړی دی چې ته دا پرېږده چې ته نور تپوسونه وکړې ته د مړي تپوس وکړې ته د خپلو اوبو او بجلو دپاره نشې راپورته کېدلی ډایرکټ تا ته نامعلوم افراد ساتلي دي کہ یہ جو نہ معلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے پښتانه ځوانانو سپتوي چې ما ته د پته ده زما هر قاتل باندې مهربانه جی ایچ کیو پاتې ده لہذا زه تر ټولو اول دا جی ایچ کیو لاین ته سیخوم دا برابروم په دې سره کیسه کوم چې کله راشه دا د ټانک ښار دا بېوسه پاتې شوی دی د دغې ټول قانون یې دلته بېوسه پاتې کړي دي اوی ملګرو ای ولسه نن تقریبا 2 میاشتې 3 نه پوره کېږي دلته یو برټنی ځوان وویشته شو پولیس لخوا آیا انصاف ملاو شو نه شو ملاو دلته یو سرایدي هغه نام یې رانه هېر شو مسعود یې دلته په دې ډګر وویشتو هغه ته انصاف ورکړو نه یې کول دا د پتر په خاوره باندې دلته یو شابخیل فیملي وه د هغې د یو کور 3 وروڼه په یو ځای وویشتل هغې ته انصاف ملاو شو نه شه ملاو ای د ټاک ولسه ستا د منځ نه یې ډېر سپین ږیری ملک شاورانګ ونیوی یې وړ تر اوسه پرې ورکتی آیا انصاف ملویږي نه ملویږي دا هغه تاریخي ښار دی دا هغه تاریخي ښار دی چې په دې کښې د پښتون ولس سره راغونډ شو دا د پښتون ولس دپاره یوه ګیټ وې ده یوه دروازه ده دا د انګریز دا استعمار نه واخله تر اوسه پورې د یو ګیټ وې د یو چیک پاینټ په طور باندې د پښتنو علاقو ته استعمال شوې ده دا د ټانک ولس مسایل چې نن پراته دي دا ولې په بل ځای ښه نه دي ستا که د اوبو مسله ده ستا که د بجلو مسله ده تا څومره احتجاجونه پرې وکړل ما ته ویل د دغې دپاره اواز پورته کول دی ای د ټاک ولسه آیا تاسو اواز نه دی پورته کړی د دغې شي کمی دی تاسو خو اواز ډېر په نه راپورته کړی و د اوبو د بجلو آیا مسله دې حل شوه ریاست ستا مسلې تاسې په اسانه نه حل کول غواړي دا ډېره اوږده مبارزه غواړي دا ډېره لویه مبارزه غواړي ډېر د شرم ځای خو دا دی چې ته خو په اوبو بجلو غږېږې ستا کالج یې نیولی دی کالج د سکول یعنی هلته د لوستونکي ځای د سټوډنټ دپاره دی د سټوډنټ والا ځای فوجیانو نیولی دی هغه خپل سټوډنټ چې ورځي لس ځله هلته د دوی نه چیکینګ کېږي په کوم آیین شی نیولی دی په کوم غږ شی نیولی دی زه وایم دلته په دې خاوره باندې
څوک هم چې د ټانک نمایندګي کوي دای دا کالج نه کیاد دا ظلم نه کیاد دای بیا د ویریږي دا بیا د ویاړې پورې دی دا د ټانک کالج به په هر صورت باندې ته خالي کوې مرضي دې ده چې په خپله مرضي یې خالي کوې که یوه ورځ دا ولس درپسې راپورته شي وباسي ملګرو په ځینې کیسو به ځان سره پوهوو دا یو کالونیل سټیټ دی دا یو نو آبادیاتي ملک دی کالونیل سټیټ چې شي ته وایي ټول ملګري په خپل ځای کښېنئ ټول ملګري په خپل ځای کښېنئ دا یو نو آبادیاتي سټیټ دی په دې کښې انصاف ملویږي هم نه دا ټول نظام هغه نظام دی چې برطانیه جوړ کړی و دا د تاڼې نظام هم هغه د تاڼې نظام دی دا چې څومره د فوج د نورې ادارې دا ټول هغه نظام دی چې برطانیه جوړ کړی و برطانیه د چی شي دپاره جوړ کړی و برطانیه د دغې ولس د غلام ساتلو دپاره جوړ کړی و په دې کښې انصاف وی هم نه په دې کښې د انصاف خبرې نه وي په دې کښې چې کوم آیین وي په هغه کښې چې کله په ولس غریب ولس مظلوم ولس غلطي کوي بیا آیین موجود وي پې ډبوي یې پې وهي یې تاڼن دی پې وړي خو چې کله د مظلوم ولس د انصاف خبره راشي بیا هغه آیین نه وي بیا هغه آیین ورک شي تاسو ولیدل چې تاسو په دې آیین کښې دننه چې دلته اوس د بجلۍ دپاره احتجاج وکړي دا آیین بیا تا ته بجلۍ اوبه نه درکوي خو بیا سبا اف آی آر در باندې کټکوي نیولو ته د تکړه وي نو تا ته انصاف درکولو دپاره نه دا آیین موږ ولیدلو چې دا د روانول په نیولو کښې هېڅ کردار نه ادا کوي خو د روانول خلاف چې جلسې کېږي په هغې باندې اف آی آر په هغې په بنیاد باندې د خلکو نیول دا کار بیا دوی کوي دا ټول ملګري خاموش شئ دا خبرې نن چې زه کوم ډېر په غم اندازې کوم د سټیج ملګري هم خاموش شئ دا دغې ریاست یو بل اړخ هم درته ښوم د پي ټي ایم په مسلو به راځو دلته چې په کوم ځای شي د سر د ورکولو ځای شي یعنې د سر خطر شي هغه ځای چې بیا پښتون ورمخکې شي پښتون ورته مخته کي خو چې په کوم ځای شي ګټې راشي په کوم ځای شي سهولیات راشي هغه ته بیا پښتون نه ورمخکې کوي ملګرو نن په سپیک باندې د سپیک د تحفظ دپاره چې کوم دی په هغه کښې 90%